الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه عزتمند مسلمانانو د قیامت علامات مونږ شروع کړیو او د علامات د قیامت نه تقریبا لس نخي هغه مونږ ویلې وی اوس بل نخه د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به قتلونه ډیر شي په دې باندې دلیل د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يحدثون رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خبرې کولې قال بين يدي الساعه يكثر الحرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت نه مخکې به زیاد شي حرج قیل تپوسو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وما الحرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرج څه چیز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الکذب والقتل قیامت ته نږدې به یو دروغ زیات شي والقتل وبالبدا قتل بزیات شي قتلونه به عام شي نو صحابه ډېر عجیب ذهنونه
او دای ذهن کې نو چې مسلمان به مسلمان وجني نو تاسو کو ویل چې اکثر مما يقتل الان دا وس چې کم خلق قتلېږي او دا مون کم کافر وجنو او فتح الله مون ترا کوي او کافران دا سډیر وجنو د دینه مم ډیر شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې انه ليس بقتلكم الكفار زما د دینه مطلب دا نه چې تاسو به کافران وجنئ دا خلق به کافر وجنئ ولكنه قتل بعضكم بعضا لیکن خلق به بعضی بعضو لروجنی حتی یقتل الرجل جاره تردی او سړی بخپل گاونډي قتل کی ويقتل اخاه سړی بخپل سکرور قتل کی ويقتل عمه سړی بخپل تر قتل کی ويقتل ابن عمه سړی به د خپل تر زوی قتل کی داسې قتلونه به عام شي قیامت ته نږدې و الله سبحانه و تعالی دا راولیو دا سوي دي او وسم دا وخت د زما عزتمندو او سلسله را روانې دي دا د ډیر وخت نه شروع شوی خو اوس ډیر زیات دي چې خلق معمولی خبرو باندې دومره جنگو کی چې قتل ته پکې خبره لاړ شي تاسو په دې فیسبوک او په دې سوشل میډیا او په دې اخبارونو کې لیدلي معمولی غوندې کاری پاغي باندې قتل شوی تاسو خبرونه او اخبارونه مونږ کتلی خلکو په واورو باندې یو بل وجلې نو واورو وسسیز دي او دا جهل دی دا دام د قیامت د نخونه یو نخ ده لکه بل حدیث کې راځي ان بین یدی الساعه لایامه يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج د قیامت نه بخ کې بداسي ورځي خامہ خرازي يرفع فيها العلم الله به علم پورته کې علم به ختم شي خلق سره به خلق به علمي وينزل فيها الجهل زیاد بشي او عام بشي پدې کې جهل ويكثر فيها الحرج پدې خلقو کې به قتل او قتال عام شي قتلونه ډېر زیات کیږي نو دا د قیامت نخري زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لسو کاله مخکې ذکر کړی او هم دا زموږ استاد مخې ته دي بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې لا تقوم الساعه حتى يكثر الحرج وهو القتل والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قیامت په تر هغه پورې نه قائميږي تر دې چې قتلونه بډیر شي او هو القتل يكثر الحرج حرج بسواش او به معنی وکړه چې هو القتل د دې معنی د قتل قتلونه به عام شي والذي نفسي بيدي زما دي په هغه ذات باندې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په قبضه کې چې زما ساده
لا تذهب الدنيا دنیا به نه ختمیږي حتی تر هغه پورې یاتیا علی الناس یوم چې در دې چې په خلقو به ورځ راشي لا يدري القاتل فيما قتل چې قاتل ته په دې پته نه لګي چې دا سړی مې ولې مړ کړ ولا المقتول فيما قتل نبه مقتول ته پته لګي چې زه په سمر کړم نو دا ما تاسو ته د غواوري مثال درک الکه دا واور څومره غرسیز دی چې تا په سړی مړ کو اوس وروستو چې دا سوچ کوي چې الکه واقعي ته خود مرګ کار نه دا کم کار چې دا په دی وجه باندې ما دا سړی قتل کړی دی نو دا خو د قتل هغه سبب هم نه ما قتل او مقتول ته هم پته نه لګي چې ما په څه وجني ځکه دا خبره خو د قتل نه دی دا جګړه معمولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د نخونه یو نه خدا د چې قتلونه بزیات شي او عموما معاشره د دینه ډکه شوې ده دا څوک چې اخبار راوالي سحر او کولاوي کی او د اخبار ګوري د سر نواله تر د اخیری صفحه پوری نو تقریبا 60-70% اخبار د دینه ډکی یا دا 50% خود د دینه ډکی پلانیزه کې قتل وشو پلانیزه کې وشو پلانیزه کې وشو او لکه دا شانتي مخ کې په خوانه دا جنگونه جنگ جمل شو سفین شو حره شو دا جنگونه مخ کې شوي نو دا نخم چې ماته ستوري واغه به بیانو کمی نخي واقع شوی دی واقع دا نخي د مخ کې نه رواني اخرت ل عزتمندو تیارې په کار دی په معمولی خبرو دومره ترخواله نه دی په کار چې مسلمان د بل مسلمان وینه توي کی بل نه خد قیامت د نخونه شهادت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وای چې موږ د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه سره ناستو نو موږ عمر رضی الله عنه تاسو کو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د فتنو په باره کې ساوري دلی دي بعضی ملګرو په کیوي چې اوري دلیم دي نو بعضی د زنانو فتنې د عام ګناهونو د فتنې ذکر کړي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ورته نه داسې فتنې به راځي رسول الله فرمایلی دی التي تموج موج البحر داسې فتنې به راځي چې د دریاب بډکې دومره ډېرې فتنې به راځي نو حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دا خبره حذیفه ابن الیمان وکړه چې داسې فتنې په پتا سو باندې راځي خو حذیفه ما ورتل ان بینها وبینک باب مغلقا عمر امیر المؤمنین دغه فتنې چې تای ذکر وکړو دا فتنې په پتا دا برازي خو ان بینها وبینک باب مغلق پمنز دا هغه فتنو پمنز تا کی او دروازه ده
وی بیا ما ته ویل چې دا کومه دروازه چې دا حذیفه دا به ماتیږي او کدا به کولاویږي ما ویل نه بل یکسر دا به ماتیږي رجل یو سړی دی یقتل او یموت دا به قتل کړي شي یا به شهید بکړي شي یا به خپل مرګ باندې مړ شي بل روایت کی راضی حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه نا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د دې فتنو په باره کې تپوسو کو او دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدارو ول د فتنو په باره کې راته لک سو وایا نو حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ورتول عمر ان بينك وبينها باب مغلقا پمنز د دې فتنو پمنز تا کی دروازه ده بند ته چې ژوندې فتنې بن راځي نو عمر ابن الخطاب ته توقوسو کا فیکسر الباب ام یفتح دا دروازه به ماتيږي او کنا کولاویږي با حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ورتول بل یکسر بلکی ماتیږي با څوک به شهید کړي دغه شانتی بل یو روایت دی چې پاغه کې مسروق د حذیفه نه تپوس کړي رضی الله عنهما چې دا فتنې به څومره یو څنګه برازي حذیفه ورته ویل چې دا فتنې به په یو بل پسې دومره پرله پسې راځي لکه څنګه چې دا شپه په یو بل پسې را روانه یو ورځ راشي بیش پشي بیا ورځ شي بیش پشي او دا هغه فتنو نه یو فتنه شهادت د عمر بن الخطاب رضی الله عنه بل یو روایت کې راځي چې عمر رضی الله تعالی عنه د جمعې خطبه کوله اولی په دې خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ وکړه بيد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تذکرہ وکړه او به وی چې ما یو خوب لیدل انی رأیت کأن دیکا نقرنی 3 نقرات وإني لأراه إلا حضور أجلي ما په خوب کې ولید چې یو بانګی راغی او چرګ نقرانی 3 نقرات مال ټونګي راکړي 3 ټونګي او اني لا اراه الا حضور اجلي زما د دې خوب نه بل څه مطلب نشته دی بلکې زما نیټه دارا نږدې شوی ده او دغه شانتي وشوا درشتم کال د هجری کې د حج نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه فارغ شو واپس را روانو پلار کې دعا وغوښتله ویل چې الله عمر مم ډیر شوی دی طاقت مم کم شوی دی خلقم ډیر شوی دی او دا سینا چې د دې خلقو د ډیروالي د وجنه زده دي خیال سيونه ساتم او ته پیراونی سي یریګه مچرته دازي مواري زما د پاره د اخرت د بربادي سبب ونه ګرځي نو دعا وکړه اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموتا في بلد رسولك الله زستانه شهادت غواړم ستا پلار کې او مرګ د غواړم په خار د
رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وی حفصه رضی الله عنها ورته وی چې ته شهادت غواړي بابا واغم په مدینه کې غواړي هغه او داسي الله په دې باندې قادر دی چې مال د شهادت مرګ په مدینه منوره کې راځي او ما غشانه وشوا مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دیو غلام ساتلو ابو لولو پیروز المجوسی درومو دا سړی خدا سیرت د عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډیر وګت سیرت ده ان شاء الله چرته سیرت شروع بیا ودا مناقب د صحابه وایو ان شاء الله او باقي کې به ټول سیرت هم ذکر کوو او مختصر دا چې شهید څنګه شو عمر بن الخطاب پدې ابو لولو پیروز مجوسی باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ټیکس او جزیه مقرر کړي و چې دا به تور کې او دا ټیکس په اول کم او به زیات کې ولسل دراهم به ته د میاشتې ټیکس ورکې نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته غصه په دې باندې او یو ځل په دې لار باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ملګرو سره روانو نور صحابه کرام ملګری مور سره دي وې دا بولولو ته ویل چې ته خډيره خستا د ژرندې پلونه جوړې او ډېر خپله کاریګری یو پلی جوړ کړو دا غي صفات عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه کو نو دی لولو پیروز ورته وی چې يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب داسي یو پل مثالم تیار کړی دی چې دا هغه فل خلق په مشرق او په مغرب کې په ټوله دنیا کې با دا غي ذکر خلق کوي دا سه یو پل می تیار کړي دا سه صفتی دي او دا د منګل ورځ وا سیرت تاریخ کې لري او عمر بن الخطاب رضی الله عنه د بوت په ورځ باندې د سحر منځ کوو ور دومره زری دا دعا قبول شوه دا د ذوالحجې لا څلور ورځې پاتې دي نه دي تیرې شوي او د سحر منځ دی د بود ورځ ده عمر رضی الله عنه سحر منځ کوي او ابو لولو پیروز یو نیزه راوړه او عمر بن الخطاب رضی الله خنجر راوړو په هغه باندې په منځ کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه باندې گزارو او دغه شانتی درې گزارونه په تقریبا وکړو او بیا راوته بهر بازی وي چې شپږ گزارونه په وکړو او په دې راوتو کې د خپل خنجر داسې و چلاو 13 صحابه کرام نورم زخمیان په پای کې رستو بیا شپږ شهیدان هم شو او بیا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه سره یو صادر ور سره هغه په ورواچو دا نور شر خور نشو عمر بن الخطاب او صحابه کرام هغه د ټیم کې زخمیان شو او د دین بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه وفات شو نو شهادت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا د نخد اخرت او د قیامت نه یو نه خدا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهادت دوه خمون غننو ویل یو دا چې قتلونه بډیر شي او دویمه نه خد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه شهادت عزت مند دغه سخت سفر د پاره دا غي د پاره زادراه پکار د توخه پکار ده
چې دغه سخت سفر سره خپل ځان سره هغه اعمال یوسي الله سبحانه و تعالی ته چې هغه د خلاصي سبب دی د لپاره د آخرت. او کرامونګ او تاسو په غفلت کیو نو بس معصومی سړی او ځوان شي او به د ځوان نه بوډا شي او عمر تیر شي او سمونه کوم او تاسو بس ناکام وبیو. د دې قیامت د نخو د بیانولو مقصد هم دغه دی چې موږ او تاسو د آخرت د لپاره تیار یو او بیا ان شاء الله د قیامت هغه سختي هغه مشکل هغه تکلیف چې هغه په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی قرآن مجید کې به الله سبحانه و تعالی بحث کړي هغه هم تفصیلی بیانو. عزتمند د دغه آخرت د لپاره تیارې پکار دی. الله دې په دې خبرو مونږ ټول ته د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.